الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. زما محترمو، 5 جون 2025 د ذی الحجې 8 ورځ ده. نن مې د یاسین پنځپیری او د هغې سره سره د بلال پنځپیری 2 کلیپونه واورېدل. ما کلپ را رسیدو سره انتهایی اول نه خوشحاله شوم، لیکن د کلپ د اورېدو نه بعد ډېر خفه شوم. خوشحاله په دې باندې شوم ما وی کیدی شي بلال پنځپیری او یاسین پنځپیری د مناظرې هغه خبره منلي او مناظرې ته تیار شوي. خفه په دې باندې شوم چې دواړو خپل بړاس ویستلی دي، لیکن د مناظرې د تیارېدو پکې یوه خبره نه ده کړې. یاسین په کلپ کې خبرې ډېرې دي، خو مختصرا هغه خبرې چې قابل جواب ګڼم. اولنۍ خبرې دا کړې د یاسین چې منګه صحیح اهل سنت والجماعت. اوس تپوس پکار دی چې صحیح اهل سنت والجماعت دا ته په کوم معیار ځان ته وي. وی د ما انا علیه و اصحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مصداق منګ یو. زویم چې پنځپیریان په ګڼو وجوهاتو سره د علماء دیوبند د فتوی مطابق د اهل سنت والجماعت نه خارج دي. د علماء دیوبند فتوا په پنځپیریانو جماعت د گمراهۍ ده. نو تاسو صحیح اهل سنت والجماعت څنګه جوړ شو؟ دا د دروغ دي. او دیم دا بستادا شي لکه مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اغی جماعت دی. من صحیح مسلمانان صحیح مسلمانانو ته مسلمانان نه وی او خپل کفری جماعت ته مسلمانان وی. یاسین پنځپیری صحیح اهل سنت والجماعت نه وی او خارج د اهل سنت والجماعت بدعی جماعت د پنځپیریانو ته صحیح اهل سنت والجماعت وی. بیا د تما چیلنج ورکړ. دا چیلنج می بلال تم ورکړو او دا چیلنج می وحدان ته هم ورکړو. ما وستاسو په جماعت کې د عنایت الله شاه گجراتی صاحب نه راواخلا تر د شیخ طیب صاحب پورې د هر عالم چې معتمد حقیقي باسند عالم وي، مشر کشر یو مولاد اوخایه چې هغه ویلي چې جمعیت علماء اسلام دا کافر دي. پکار داوا چې تا ما ته مولا ښودلی چې دا زما پلانې عالم او د کتاب او ویلي جمعیت علماء اسلام د علماء دا جماعت دا مطلقا کافران دي. نو دو په جواب کې څه وي؟ وی بلال چې دا کوم فتوا ورکوي د جمعیت علماء اسلام د کفر، وی دا الزامن دي، دا الله بنده. جواب تحقیقی اولا وي او جواب الزامی چې عام معاشره کی عرفی اصطلاح کی هغه ته پیغور ویل شي دا ثانیاً وي. د خپل عقیدی او د خپل خبره او د دعوی د اثبات د پاره دلیل پیش کول دا اول وي او د جانب مقابل د کتاب دا غینه یو عبارت د خپل فتوی د خپل دعوی د تایید د پاره پیش کول دا ثانیاً وي. نو ته په دې ځکه تحقیقی فتوا نشي راکولی، یعنی ستا دا فتوا په جمعیت علماء د کفر باندې دا الزامن د تحقیقا په دې کې تم په دې علم نه لري. او بیا دی وی چې تاسو ته هم زه چیلنج درکوم. وی تاسو ما ته وښایئ چې د دې یو څو علماء نه علاوه نمونه نه دي اخیستي، مجهول پرېښودلی دي. وښایئ چې چا ویلي چې پنځپیران د عذاب او ثواب قبر نه منکر دي. صاحب دا خبره ځان سره دماغو کې وساته. د پنځپیرانو د جماعت جوړېدو سره 1956-57 کې چې کله د دوی د حیات الانبیاء علیهم السلام د انکار مسئله ښکاره شوله، هغې وخت نه کله چې د علماو هغه د دوی د جوړې خبره وچلېدله او حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه هغه تشریف راوړو او د دې علماو په منځ کې د اختلاف د ختمولو لپاره جماعت مقرر کړو او په هغې کې د علماو نه دستخط او لیکل اخیستل. په هغه وخت کې چې کوم عقیده د حیات الانبیاء په انکار
داغي فتوا کومه لګېدلې وه هغه فتوا تر نن موجود ده. هغه فتوا د قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات کې هم موجود ده. هغه فتوا په تسکین صدور د امام اهل سنت ترجمان علماء دیوبند شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه په کتاب کې هم موجود ده. هغه فتوا په مقام حیات کې د علامه خالد محمود صاحب رحمت الله علیه هم موجود ده. تدا موایا چې دا فتوا پتا باندې ما یا زما استاد محترم فاتح فرق الضاله مبتدعه مفتی محمد ندیم محمودی صاحب لګول تا ته معلومه ده. استاد محترم ترجمان علماء دیوبند هغه وی موږ ناقلین یو، موږ په چا باندې فتوا د خپل جانب نه ورکو، موږ نقل فتوی کو د خپل اکابرو پاغه نقل فتوا د اکابر علماء دیوبند فتوا استاد محترم تاسو گمراه ذکر کړي. او یو وجه استاد گمراهی نه ده، استاد گمراهی وجه یو عذاب او ثواب قبر انکار نه ده. لس وجوهات دی بنده عاجز په یو تحریر باندې په یو پمپلیټ باندې شایع کړي هم دي. دا خو ستا خبره ستا دروغ شو، ستا چیلنج ما قبول کو. ما درته بیان کړ چې 1956-57 نواغلا اکابرین علماء دیوبند هغې فتوا موجود ده. اوس هم ته په ګوګل باندې سرچ کا د دارالعلوم دیوبند د ویب سایټ نه به تا ته فتوا ملو شي د مماتی علماء کی پیچھے نماز پڑھنا یا مماتی علماء کی عقائد یا مماتی ټوله کی عقائد ورکا سرچ تا ته اوس د دارالعلوم دیوبند فتوا راشي چې پنځپیریان گمراه دي. دا ولې وی د خدای بنده دا خو داسې انکار کې لکه سړی چې پرانا وز پراغتلی نور کې انکار کې چې نور نشته پتا باندې پتا هغه وخت نه موجود ده. دا خو د یاسین حنفي پنځپیری معتزلي د کلیپ دا هغه خبرو چې هغه ما قیمتي او مقصدي ګڼل هغې جواب هغه چې د ځان ته کړی دی. دینه بعد بلال پنځپیری کلیپ کړی دی او بلال پنځپیری تقریبا د 10 منټو نه زیات کلیپ کړی دی. هغه مې اول ورځ ما خوشاله شوم چې ځکه خیري سړي به د مناظرې دعوت قبول کړي، لیکن چې کله مې اورېد خفه شوم. په هغې کې هغه څه ویلي دي چې چا هم اورېد هغې به دا وایي چې بلال یقینا عالم څه عاقل هم نه دی، کیدای شي هغې بلال ته عاقل هم ونه وایي. د هغې په نظر کې به دا بلال یو معتوه یو مجنون او لیونی دا به ولګي. بلال پنځپیری صاحب تا اول نه فتوا ورکوله په علماء جمیعت علماء اسلام باندې د کفر او بیا تاوی زما چیلنج دی او په چیلنج کې دی وی چې زما فاتح فرق باطل استاد محترم مفتی محمد ندیم محمودی صاحب ته چیلنج دی په عقیده د علم غیب چې جمعیت علماء اسلام دا قائلین د علم غیب د نبی علیہ السلام د پاره او منکرین د علم غیب د رب العالمین. مونږ وی کې دي چې د سړي دماغ کار په خودلی ګرمې لیونی کړي بیا پوه شو چې دا سړی هر ټیم لګیا د جنون لږ سیوا شوی. منګه استاد محترم ترجمان علماء دیوبند ستا چیلنج قبول کړو. نو د پښتو د غیرت تقاضا داوا چې تا سینه ډکولې وي لکه د بهادر ځوان په شان میدان ته راغلی وي او په عقیده د علم غیب باندې ته ټینګ پاتې شوی وي. لیکن بلال پنځپیری اول نه د علم غیب فتوا بیا د هغې نه یو ټرن واخیسته لکه د خپل قائد او بیا وی زما فتوا په جمعیت علماء اسلام د ختم نبوت د انکار ده. زما وی فتوا دا ده چې جمعیت علماء اسلام ټول په ټول د ختم نبوت منکر او کافر دي. استاد محترم ترجمان علماء دیوبند هغه ته بالکل دا چیلنج هم ما تقبل لکه د نر میدان تراشه ک نر یې. بلال پنځپیری مفتی سے محترم سرا یو کلیپ کو هغې نه بعد استاد محترم ترجمان علماء دیوبند دو هغه چیلنج قبول کو دته وی چې ستا فتوا د علم غیب زمون د طرف نه فتوا موجوده دور پنځپیریان دا منکرین حدیث دی لکه د منیر شاکر د دوی یو فرق چې دوی د جماعت ته لګه ترقی کاغه شي اوس هم پکې هغه شان بعضې موجود شته لیکن د جماعت چې کوم اغراض او مقاصد او دستور د هغې خلاف ورزي نه کوي نو فی الحال لا په جماعت کې داخل دي ورنه قید لحاظ سره منکرین حدیث تاسو په جماعت کې موجود دي تاسو د یې غږ نشئ کولی انشاءالله مقاش به یو خیم. بلال پنځپیری ته استاد محترم ترجمان علماء دیوبند هغه پیغام ورکړي چې زمونږ د طرف نه دعوا انکار حدیث په پنځپیرانو ستا دعوا عقیده د ختم نبوت د انکار
بیا چې کله هغې نه استاد محترم سره رابطه وکړو، استاد محترم ورته وفرمایل چې صاحب بحث به کوو، خو طریقه د بحث به دا وي یا زه ما ته راکا یا زه زمانه واخله. ټلیفون باندې خبرې وشوې، د هغه د نماینده د یاسین سره دا خبرې وشوې، دا خبرې چې واحد الله وحدان سره زمونږ د ټلیفونو کوم مقابله وچلېدله او کوم تبادله وشوه، په هغې کې هم موږ دا خبره کړې ده. استاد طرف نه دعوه وچلېدله، چیلنج دې وکړو، موږ قبول کړو، زه راکا یا زه زمانه واخله، زه درکوم په پېښور به درکوم، کوم ځای کې چې زه تا ته مکمل شرایطو د اصول مطابق هر څه برابر درکولی شم، هغه تا ته زه په پېښور کې درکولی شم. پېښور کې درکوم، زه زما دي 3 خبرې به درکوم. یو د امن مکمل ذمہ داري، دویم په دغه ځای کې به د بجلۍ مکمل انتظامات، او دریم زه زما دعوه ستا اول. که چېرې زه ته راکې نو په دې کې موږ ته 3 خبرې پوره کړو. اول د امن مکمل ذمہ داري، دویم د بجلۍ مکمل انتظامات، او دریم دعوه به زموږ اولي. بلال وایي نه، زه په انکار حدیث باندې سره بحث نه کوم. اول او اول وي چې په دې باندې وحدان سره خبره کوم، هغه سره ته دا خبره شریکوم، بیا وی چې نه وحدان به سره په دې خبره کې زه سره په دې خبره نه کوم. دا خو ستا خپل اعلان او براءت د خپل عقیدې د انکار حدیث نه دی، او دا په خپل ستا د بزدلۍ اظهار دی. بیا په دې کې بیا وایي چې زه بحث کوم، اول به زما خبرې ستاسو خبره به وروستۍ. اوس نه نکلي کې ویلې چې موږ به کینو، خو په انکار حدیث باندې به اول د مبادیات مجلس کوو چې تاسو موږ ته څنګه منکرین حدیث وایي. د خدای بنده له خو چا نه تپوس کوه چې زه دا جواب کوم چې چا سره مشوره کوم، ځان خو پوهېږه که نه. بله دې مشوره نه کوله، مبادیات مجلس دې نه کوو، مبادیات مجلس ته راغله. بل په دې ځای کې دی وایي چې ته خپل ماته مشران یاد کړه، جمعیت علماء اسلام زما مشران دي، او وی دی به ته فلانې به یاد کړي چې دوی نه به زه انکار نه کوم او زه بحث کوم. د خدای بنده تا فتوا د جمعیت علماء اسلام په باره کې لګولې ده، او نوم دې د ترجمان علماء دیوبند اخیستی دی، نو معلومیږي دا چې په دې ځای کې ستا مخاطب استاد محترم دی. بیا دی وایي چې زه جمعیت علماء اسلام والا ته ویم چې تاسو اول در لیکل ورکې مفتي صاحب محترم ته وایي، ته د هغې لیکل هم د خدای بنده دا قیسې هغه څوک چې د مناظرې نه تښتي، که نري غیرت درکېږي مناظرې ته تیار شه په اصولو باندې. تا چې په دغه جمعیت علما باندې د کفر فتوا ولګولې، یو کال وړاندې په هغې باندې مناظره وکړه، نو ته چې وایې ما ګټلې ده، فتحه مې راوړې ده، نو چې فتحه دې وړې ده بیا دوباره ولې کېناستې؟ کوم څیز مجبوره کړي؟ معلومیږي دا اقا شکست خوردی د خپل جماعت د پخوانو او د سابقه مناظرینو په شان، لکه واحد الرحمن دی پکې یو تیر شوی دی، مفتی مجتبی صاحب دی تیر شوی دی، داسې دا نور ګڼ نمونه نه اخلو. هغه مشرانو په شان تم شکست خورده، خو په خپل مړي باندې او په خپل شکست خورده ضمیر باندې دوباره صادر د جرأت خدا او دوباره ژوندي کیږي نه. ګوره چې تا چیلنج ورکړو میدان ته راشه، نه تیارېږي صفا ووایه وایه ما شکست مخکې م خوړی، دوباره ځان برابروم چې بیا دا فتح راوړم، خو ستا په ضمیر کې او ستا په قسمت کې دا نشته، ځکه تا سره حق نشته. نو ګوره چې تا چیلنج ورکړو میدان ته راشه، نه تیارېږي صفا ووایه وایه ما شکست مخکې م خوړی، دوباره ځان برابروم چې بیا دا فتح راوړم، خو ستا په ضمیر کې او ستا په قسمت کې دا نشته، ځکه تا سره حق نشته. او بل مسله دا واحد الله وردان سے ہم کلپ کړی دي، هغه ما یاسین صاحب ته په خدای بنده دروغ مو وایي. یاسین صاحب ته طرف نمائندگی نه کوله، بلال طرف نه کوله. بلال اول رابطه اول کلپ ستا رابطه رستو رابطه ترسته ستانه شي، ترسته ستا سره د کلیپونو سلسله دورانه چلیږي. نو مسله دا دغه بلال نے تیار کړي کہ مثال بلال پدی مناظره کی انکار حدیث باندې ته اعلان دی کی په مسله د علم غیب میں چیلنج ور کړو، هغه کې د عجز اظهار کی چې ما دا غلطی کړې، دا غلط شوی. مسله د انکار ختم نبوت باندې می چیلنج ور کړو، پدې کې ځنه امتیاز وحدان تر وړاندې شو. مسله د انکار حدیث باندې ما ته چیلنج راکړې شو، وې ځنه امتیاز وحدان سے تر وړاندې شي. تو وای وحدان سے چې مسله د انکار حدیث باندې بلال سے تیاری نشته، علم یې نشته، هغه نه دی تیار، سیب وې زدا هغه پځې کینم موږ به تاسو سره کینو. او بیا دی وای چې تاسو په خوخه می تاریخ بدل کړ، د خدای بنده درو مو وایا، موږ د توي چر روان 5 تاریخ نن 5م تاریخ ساده مناظره لپاره موږ تیار کړو، موږ تاسو سره دا طے کړو، خو ته تیار نشوي. بیا مزید د جمعې ورځ یاسین دی د جمعې زمونږ اختر دی،
بیا مو درته ووایي چې کوم ورځ ستا خوښي اخر په 21 تاریخ باندې مسله راغله خو په هغې په ځای باندې اختلاف ستا د طرف نه جوړ شو موږ د دې که ځای ستا وي موضوع به اول زمونږ وي که ځای زمونږ وي موضوع به اول ستا وي په هغې باندې ته ول نه تیارېږي خو معلومېږي دا چې څه خپله موضوع باندې بحث ته هم تیار نه یې زمونږ به دې قطعا په هېڅ صورت کې نه تیار د تېښتې دپاره دا د پیران حال دی خو بیا هم درته ویم ته صرف فتوی لګولی شي صرف د میډیا وړاندې د کفر شرک هغه سلسله او د مشین د فتو د کفر د هغې نه یو فتوا را بهر کولی شي خو په میدان د مناظره کې ناسته په هېڅ صورت کې دی نشي کولی بل دې د جمعیتي خبره بار بار کړي د هغې جوابونه ورته بار بار په کلیپونو کې شوي دي لحاظ هغې ضرورت نشته دم دا ته د خلاصت د جمعیتي مسله منګ الحمدلله د علماء دیوبند جماعت سره تعلق دی د تبلیغي جماعت دفاع من کو الحمدلله دغه شان د عقیدې د ختم نبوت دفاع من کو دغه شان د جهاد قتال فی سبیل الله دفاع الحمدلله منګ کو دغه شان د جمعیت علماء اسلام د سیاسي جماعت دفاع منګ کو الحمدلله په مسله د تزکیه او تصوف کې الحمدلله د خپل جماعت دفاع منګ کو عملی طور چې موږ په کوم څه کې شریک یو باغې کې تاسو سره موږ مناظره کو عملی طور موږ په جمعیت کې نه یو عملی طور موږ په تبلیغ کې نه یو عملی طور موږ په ختم نبوت عقیده چې کوم مهنت سور عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت باغې کې موږ عملی طور موږ لګیا نه یو عملی طور په دې وخت موږ په جهاد قتال فی سبیل الله کې نه یو عملی طور په تزکیه او تصوف کې نه یو نو تاسو موږ وایو چې دغه ټول به موږ دفاع کوو دا زموږ جماعتونه دي خو په دې وخت کې تاسو سره جماعت د نوجوانان احناف د نماینده په حیثیت باندې زو او استاد محترم ترجمان علماء دیوبند د امیر په حیثیت باندې بحث کوي په جمعیت علماء اسلام باندې استحکام فتوا راځي دفاع به کوي خو د جمعیتي چې کوم شرایط دي هغه استاد محترم تاسو مناظره کې هم ویلو چې د هغې دپاره کوم شرایط هغه شرایطو مطابق چې د جمعیتي هغه خبره چې په جمعیت باندې حجت او دلیل وي هغه حوالې سره موږ جمعیتیان نه یو په جمعیت باندې حجت او دلیل وي هغه حوالې سره موږ جمعیتیان نه یو د هغې خپل طریقې کار او ترتیب دي فی الحال کې مناظره نشي کولی انکار په دې کې صفا وکړه او هغه سړی دا شرطونه لګوي چې مناظره نشي کولی موږ تر اوسه په تا ته هېڅ قسم شرط نه لګولی چې ته مثال شاعتي ته مثال د عنایت الله شاه ګجراتي د ډلې ته مثال د احمد سعید ملتاني د ډلې ته مثال د شیخ طیب صاحب د ډلې ته مثال د منیر شاکر صاحب د ډلې ته مثال د خضر حیات صاحب د ډلې موږ تا ته هېڅ قسم دا شرطونه نه لګو د جماعت نماینده په حیثیت باندې کښېنه موږ تا ته شرط نه لګو ته موږ باندې ول دا پابندۍ لګوي دا شرایط لګي او بیا د خپلې خوښې مطالبات نه موږ نه ولیکې دا ستا د مناظرې نه تېښته ده الله جل شانه دې موږ ته په خپله عقیده د اهلسنه والجماعه علماء دیوبند باندې استقامت نصیب کړي او د داسې د فتو چې کوم مشین دی لکه بلال الله پاک د دې شر نه تمام دنیا ته امن ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین